بسم الله الرحمن الرحیم. په مسله د خلق او د کسب کې زمون دا اتم درس او اتم نمبر کلیپ دی. په تیرو درسونو کلیپونو کې مونږ د دې مسلې وضاحت کو چې هر څوک دا وایي چې الله کون کې دی او الله نه د کېدو یقین او سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے په الفاظو د حصر سره دعوه لري، بس جسم کوي صرف خدای تعالی کوي او مخلوق سم نشي کولی لا فعل له اصلا. دا مذهب د جبریو دی او دا د جهمیه فرقه هم عقیده وا او جبریو جهمیه فرقو ته علماء زنادقه او اسلام نه خارج ویل دي. او پرون مونږ وضاحت کو چې کله کله دی بیا وی چې مونږ خو د څه وایو چې مخلوق د الله د ارادې نه بغیر څه نشي کولای، د الله په اراده خو کولای شي، مونږ بدون د ارادې نه یادو. نو دا غي وضاحت مونږ وکړو چې دا خو صرف د دې یو بانه ده، د دې چې کم امیران او کم عوام او کم خواص دريږي او اول د خپل مروجه تبلیغ پرچار چې شروع کړي نو اول ما يتکلم به داوی چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین، اراده نه ذکر کوي. دویم جواب مونږ دا کړو چې که اراده ذکرم کی خودی بیا دا د کلمې طیبه مقصد ګرځي او کلمه طیبه جزء من القرآن دی، نو دغه تفسیر او دغه مقصد چې دی د کلمې طیبه ګرځي ولو که ذکر د ارادی پکې کی بیام تحریف فی القرآن نه. پس ورلسنیم سو وکال امت کې دغه مقصد د کلمې طیبه چانه بیان کړي، بلکې په دغه باندې د دیوبند علماء هم ردود کړي. د بنی یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی د کلمې طیبه مقصد باندې چې را د کوم خلک بیانې او پاغه د الحمدلله د جوی صاحب تقریض موجود دی چې هغه په هم رد کړي دی چې دا د کلمې طیبه مقصد او معنی هرگز نه ده چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین. او هغه رساله او کتاب زما سره موجود دی شته دی. پوښ په خبره نو دا چې دا خلک اراده نه غنیغه کوي نو دینه وته پختنم دا لري. اول ورته دا مو وایي چې تاسو وی چې قران کریم کې د فعل نسبت باری تعالی ته شوی، دومره پختنه تنه وکا ورته فمل فرق بین الفعل والعمل، د عمل او د فعل درمیان کې څه فرق دی؟ پوښ تزان سره یاد وساته چې دغه حدیث د بخاری شریف چې انما الاعمال بالنیات په دې باندې شارحین لیکلي دي انما قال انما الاعمال بالنیات ولم يقل انما الافعال بالنیات. دا ولی دلته درې وجوه ذکر کړي. اول وجه دا ذکر کړي چې فيه اشاره الى الدوام والاستمرار في العمل الصالح، پدې کې اشاره ده دوام او استمرار ته په عمل صالح کې. ځکه د عمل معنی ده ساختن جوړول او په جوړولو کې امتداد راځي، وخت په لګي، ټیم اخلي. او معنی د فعل ده کردن کول او کولو کې امتداد نه، وخت په نه لګي، وخت په دې کې ضرورت ده نوي. نو انما الاعمال بالنیات وی اشاره دی ته کوي چې په اعمال صالحو کې دوام او استمرار محبوب عند الله دی او مطلوب شرعي دی. د عمل په معنی کې دوام او استمرار او وخت لګول پراته دي. دیو جن قران کریم کې راځي واعملوا صالحا، د سنوي چې وفعلوا صالحا. قران کریم کې بار بار راځي وعملوا الصالحات، دا سنوي چې وفعلوا الصالحات نوي. خبره باندې پوه شئ. نو مقصود په اعمال حسنو کې دوام او استمراری
او د عمل معنی ساختن د جوړول په جوړولو کې ټیم لګي، نو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اشاره وکا چې ګوره محبوب په اعمال صالحو کې ما ته خدای تعالی ته دا دوام دی او استمرار دی. ناول فرق د عمل او د فعل درمیان کې دغش چې عمل کې دوام او استمرار او فعل کې دوام او استمرار ني، او دوام او استمرار په اعمال صالحو کې د مطلوب شرعي وي. نو ځکه وی چې انما الاعمال بالنیات. دویم فرق دا دی چې عمل صادریږي فقط د مکلف نه، د مکلف نه چې څه صادر شي هغې ته ویلی شي عمل، او فعل عام دی. د مکلف نه چې صادر شي هغې ته عمل وي، او چې د غیر مکلف نه صادر شي نه، د مکلف نه چې صادر شي هغې ته فعل وي، او د غیر مکلف نه چې صادر شي هغې ته فعل وي. نو فعل عام دی او عمل خاص دی. او دریم فرق دا دی عمل خاص دی بذوی العقول او فعل عام دی. داسې نشي ویلی چې عمل البهایم، بلکې داسې به وایي چې فعل البهایم. نو فعل عام دی او عمل څه دی دا خاص دی ذوی العقول پوری. نو دی خو بیا هغه فعل چې عام دی چې تارتن مستعملیږي فی حق الباری تعالی او تارتن مستعملیږي فی حق العباد. او عقیده کې ما درته ویلو چې داسې نص پکاري دی خو دغه فعل چې مستعمل دی فی حق الله تبارک و تعالی د دغه استدلال د پاره د کاسبیت د خالق تعالی کې چې قلب الموضوع ته لازمیږي. الله خو خالق دی، کاسب خو نه دی. نو په عقیده کې به داسې نص پیش کې چې قطعي ثبوت قطعي دلالتي. نو چرته چې نسبت د فعل خدای تعالی ته قران کریم کې شوی دی نو قطعي ثبوت خوده، خو چې دا کوم مراد ته ندی خلی چې الله تعالی ته کول او کسب ثابتي نو قطعي دلالت نه دی، ځکه فعل د غزي کې لفظ مشترک دی، غزي کې د دوه معناګانو احتمال پکې دی. یو خدغه غلطه معنی چې دی په معنی د کسب ګرځي، او یو دا چې د الله تعالی په حق کې دا په معنی د خلقو د ایجاد دی. نو دی خو د خلقو د ایجاد معنی نه خلی، د خلقو ایجاد معنی خو موجودول او پیدا کول دي، او دی خو د کول او د کېدو خبرې کوي. نو استدلال د دغه نصوصونه چې هغه کې کلمه د فعل راغلی دا د دې صحیح نشو، ځکه قطعي دلالت د دې په داوا باندې نه دی. تاسو پوښښ په خبره باندې کنه مونږ چې وایو چې تقلید واجب دی، حالان کې ثابتو یا د قران کریم نه د سورۃ النساء نه 15 پارینا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نو اوس د اولی الامر منکم په ترجمه کې سره غلي دي، ګڼ تفسیرونه راغلي دي. یو تفسیر دا شوی دی چې مراد د دین ولات او سلاطین دي، او دویم تفسیر دا شوی دی چې مراد د دینه اولو الفقه اولو العلم اولو الدین داتنه مراد دي. نو سیدا قران کریم خو قطعی ثبوت دی، خود دلالت د اول الامر په فقهاو باندې قطعی نه دی. الته ورکه بل تفسیر موجود دی چې مراد د دین ولات او سلاطین دي. نو ځکه د فرضیت نه خبر وجوب تراغه مونږ چې کوم انواع د دلیل ویلو اصلورو کنه قطعی ثبوت قطعی الدلاله، ظنی ثبوت ظنی الدلاله، او چې بیا الټا راواله قطعی ثبوت ظنی الدلاله ظنی ثبوت قطعی الدلاله. مونږ ویلو چې دا په صورت د امر کې افاده د وجوب کوي او په صورت د نهي کې افاده د کراهت تحریمی کوي. دالته خو ثبوت قطعی دی، خو دلالت خو ظنی شو کنه، الته ورکه بل کول موجود دی کنه په تفسیر د اول الامر کې. دا سې دلته مراواله قطعی ثبوت دی، خود دی په دغه دعوه باندې چې دی ذکر د فعل کوي مراد نه کسب او کول خلی په حق د خدای تعالی کې، او بیا سهاره دغه نصوص ونیسي چې کوم ځای نسبت د فعل باری تعالی تراغله
دا دعوی تینا ثابت نشوله، دعوی تینا ثابت نشوه. ځکه ما درته ویل چې فعل لفظ مشترک دی او په حق د بنده کې معنی د کسب ورکي او په حق د خدای تعالی کې معنی د خلق ورکي. نو د دې دعوت نه ثابتېږي. تاسې پوه شئ کنه، لکه شرقاید حواله ما درکړې وکنه، والفعل والتخلیق عبارتان عن صفة ازلیه تسمى بالتکوین. دا حواله مخکې ما درکړې و. او د تکوین تعریف دا کوم ایجاد دی کنه. تکوین څه ته وایي؟ ایجاد د یو شي. نو که ایجاد د رزق کې هغې ته تکوین د ترزیق ویلی شي، او که ایجاد د صورتي تصویر ورته ویلی شي، او که ایجاد د حیاتي احیا ورته ویلی شي. خو مرجع به د ټولو سوي هم دغه تکوین وي. د تعلقاتو د خصوصیت په اعتبار سره به دا خاص خاص نمونه مستفاد کوي. نو فعل د خدای تعالی صفت ازلی دی او هغه په معنا د خلق او د ایجاد راځي. تی ترجمه په کسب او کولو سره چې کې دا چا کړی ده؟ کم امام د لغت کړی ده یا کم تفسیر کړی ده؟ او ازلیت خو تاسو پیژنئ کنه. ازلیت دی ته وایي چې په جانب د ماضی کې معدوم نوی وجود مستمر ده په ازمنو غیر متناهیو کې. خبره باندې پوښ. او کسب خو یو شی حادث دی او کسب خدا خو د حادث صفت دی. ته خدای تعالی ته څنګه منسوبه؟ یو ازلیت دی، یو ابدیت دی، یو سرمدیت دی. ازلیت وضاحت می درته وکړو چې وجود مستمر ده معدوم نوی په جانب د ماضی کې په ازمنو غیر متناهیو کې. او هر چې ابدیت دی عمدغه تعریف دی چې وجود مستمر ده معدوم نوی په ازمنو غیر متناهیو کې، خو په جانب د مستقبل کې. بس صرف دا یو قید بلګي په جانب د مستقبل کې. او چې کله ازلیت او ابدیت دواړه راجم شي ناغې نه سرمدیت جوړ شي. او معنی د سرمدیت څه ده؟ ما زال ولا یزال، یعنی لا ابتداء له ولا انتهاء له. که جانب د ماضی ته ورپسې ځي نو وجود مستمر کلم معدوم نه دی، ابتدا نشي پیدا کولی. که جانب د مستقبل ته ورپسې راځي وجود مستمر نو دا کلم معدوم کیږي نه، زور پس پازمنو غیر متناهیو کې په جانب د مستقبل کې چې وجود مستمر د معدوم نشي نو همدغه ابدیت ویلی شي. او دا دواړه چې راجم شي نو نوم د دې سرمدیت دی. نو فعل دا خو د خدای تعالی صفت ازلی دی. نو چې صفت ازلی د خدای تعالی شو نو دا خو قدیم دی، په معنا د خلق راځي، د ایجاد راځي، چې صفات الباری جل جلاله متکلمین ګرځولې دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو کدی د ارادي خبره پکې کوي نو التم نه پويږي، جاهلان دي. کدا غزي کې راټینګ کې چې اراده او مشیت کې څه فرق دی نو التم نه پويږي چې دا په حق د باری تعالی کې عبارت د شی واحد نه دي او په حق د عبادت کې پدې کې فرق دی. هدایم دغه فروق ذکر کړی دي، مونږ به داغي حواله ورکو. نو اراده او مشیت شرقایت داغي تعریف داسې کوي: هما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء النسبة القدرة إلى الكل. په خبره باندې پوه شئ کنه. دا شرقایت دغه تعریف کړی دی. او تاسو خو به شرقایت ویلی کنه چې دا ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه په نسبت باندې حکم چې داغه متبعین دي. صفات حقیقیه دا اودي، صفات حقیقیه ذاتیه ثبوتیه دا سبع دي، دا اودي. حیات دے، علم دے، قدرت دے، اراده دا، سمع دا، بصور دے، کلام دے. تکوین پکې دی نه یادې. تکوین د اشعریو په نس صفت مستقله نه دی، دی ورته صفت اضافیه وي، حادثه غني. اصل دی وی چې اصل چې دینو دا قدرت او اراده ده. نو چې کله اراده او قدرت دا د یو شي سره تعلق ونیسي نو دا شی د عدم نه وجود ته روباسي. نو د دینوم تکوین دی چې په حقیقت کې مظهر د قدرت او د اراده دی. دی دا خبرې کوي. او موږ سوایو چې نه، زمونږ په نسبت باندې تکوین صفت مستقله دی.
تکوین زمون په نسبت دی صفت حقیقیه، صفت مستقله، صفت ذاتیه دی. او صفات حقیقیه، ثبوتیه، ذاتیه د ماتوریدیانو په نسبت دا اته دي. پوه شولې کنه؟ او موږ دا وایو چې اراده او قدرت او تکوین چې څوک دا درې واړه یو شی ګرځي دا صحیح نه ده. پوه نو صفات ثبوتیه، حقیقیه، ذاتیه زمون په نسبت دي سمانیه دي اته دي. خو اختلاف چې ډیر اختلاف راغلی هغه په دریو کې راغلی دی. په صفت د کلام کې راغلی دی. معتزله زموږ سره اختلاف کوي. صفت د کلام د سره منی نه. په تکوین کې راغلی دی چې اشاعره د صفات اضافیو د جملې نه ګرځي، حادثه غني، او مونږ د صفات حقیقیو مستقلو د جملې نه ګرځو او قدیمی ګڼو. په اراده کې اختلاف راغلی دی. فلاسفه انکار د ارادې نه کوي. فلاسفه وی منطقیان خان چې الله تعالی فاعل موجب بالذات دی. الله تعالی فاعل موجب بالذات دی، یعنی ذات د خدای تعالی مقتضی ده دی چې صدور د فعل من الله دی وش. نو دی اراده نه منی ښه، د ارادې نه دی منکر دی او ځکه ته انکار کوي. دی وی چې اراده به خالی نه وي، یا به د اراده حادثه او دا خو باطله ده. که حادثه ګرځي او د الله تعالی د پاره صفت ګرځي دا خو باطله ده. ولی باطله ده؟ ځکه لازمیږي قیام د حوادثو بالباری تعالی وهو باطل. قیام د حوادثو بالرب تعالی دا باطل دی. او یا به قدیمه اخلي ویدام باطل دی. ځکه چې الله تعالی اراده د ایجاد د یو شی وکي، نو پس د موجودولو د دغه شینه اراده د باری تعالی خو ختم شو. ته چې قدیمه غنی دا خو لازمیږي زوال لقدیم، او زوال لقدیم دا باطل له. نو اراده که قدیمه خلی او که حادثه خلی دا باطل ده. جواب دی تدا دی چې ګورا اراده چې دی د خدای تعالی صفت دی، کته حادثه او که قدیم موږ قدیمه صفت قدیمه غنو. او کته چې الله تعالی اراده د ایجاد د یو شی وکي، نو پس د ایجاد دغه شینه اراده خو ختم شو. نو چې اراده ختم شو زوال لقدیم لازمیږي. نو موږ وی چې اراده نه ختميږي، تعلق د دې ارادې چې د ایجاد د شی سره کم تعلق کې زوال راغی. اصل اراده چې صفت قدیمه ده هغه تبقی برقرار ده، اراده نه ختميږي. او شرقیت بتاسی ویلی چې والدلیل ولا ما ذکرنا الآیات الناطقه باثبات صفه الاراده والمشیه لله تبارک وتعالى. دلیل پدې چې مونږه اراده صفت د خدای تعالی جل جلاله ګرځو، نو هغه دا دی قران ناطق دی پدې خبره باندې. الله تعالی ته صفت د ارادي ثابت کړي، الله تعالی ته صفت د مشیت ثابت کړي دی. او مع القطع بلزوم قیام صفت الشیء به، او سره د یقین چې ګوره صفت د شی قائم به شي کنه وي. نو چې خدای تعالی د ځان د صفت ګرځولې او ځان د ثابت کړي دا الله تعالی پورې قایمي کنه. او دا خو دا قطعیت مونږ ته حاصل لې چې امتناع کنه، امتناع ده د قیام د حوادثو کنه بذاته تعالی. چې الله تعالی د ارادي صفت ځان ته ثابت کړي دي، نو صفت د شی قائم بشي، نو الله پورې اراده سره قائمه ده. او مونږ ته دا خبره معلومه ده چې الله تعالی پوری قیام د حوادثو دا ممتنع دي. نو اراده حادثه نشوه، دا صفت قدیمه شو. الکه تاسو پوښښ وکړه. او صفات کنه صفت ذاتیه دي، صفات ذاتیو کې داخله ده. او صفات ذاتیه هم تاسو پیژنئ کنه چې داغي نفي، چې نفي د کوم صفت موجبه د نقص وا په ذات الرب کې، نو بس دا به صفت ذاتی وي. لکه علم راواله، اوس دا علم نفي چې کې نو دا نقص راځي کنه، لکه جهل راولي کنه راولي. چې علم لاړې خو جهل به راځي کنه، او جهل په ذات الرب کې څه دی؟ دا نقص دی. نو علم بسی صفت ذاتیه وي. او صفات فعلیه د دې په خلاف دي. د یو صفت نفي که موجب د نقص په ذات الرب کې نه و، نو دا به صفت فعلی وي.
خبره باندې پوه شوي؟ لکه اعزاز راواله، عزت ورکول. الله چاته عزت ورکوي او چاته نه ورکوي. اهل سنت والجماعت ورکوي، وابیانو پنځپیریانو ریونډیانو ته نه ورکوي. نو اعزاز دا صفت فعلی د خدای تعالی دی. دغه رنګ اذلال، ذلت ورکول، چاته الله تعالی ذلت ورکوي چاته نه ورکوي. پنځپیریانو وابیانو ریونډیانو ذلیل کړي دي. خبره باندې پوه شوي؟ اهل سنت والجماعت ذلت نه ورکوي. نو که اذلال په حق د اهل سنت والجماعت کې د خدای تعالی نه نفي کې نو موجب د نقص نه ده، نو چې نه ده نو دا صفت فعلیه د باری تعالی کې داخل شو. هغه رنګ اغنا راواله، څوک غنی کوي څوک نه غنی کوي. تاسو پوه شئ په دې خبره باندې کنه. نو ما عرض دا کولو چې دا جاهلان دا عوام سکه مولایان او شیخان بیا په دې باندې نه پوي، او کله دې سلوک ته ورشم نو بیا خو بالکل نه پوي. که تصوف ته پکې ورکو شمه نو زدکه دی مقام کې دا خبره چې بعض متکلمینو اغي اراده عین قدرت ګرځولې دي، عین قدرت، او بعضو عین علم ګرځولې دي. او یو تعریف داسې کړی دی دا دی خطا شوی دی ښه. او شرقید کې بیا شرقید مولا چې کم تعریف وکړو چې ول اراده والمشیه کنه چې هما عبارتان عن صفه في الحي توجب تخصيص احد المقدورين في احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبه القدره الى الكل. دغه تعریف چې شرقید مولا صاحب کړی دی. نو دین دا فهمیږي چې ګوره اراده دا صفت مستقله دی، نه عین قدرت دی او نه عین علم دی، بلکې دا صفت مستقله دی. هلکه تاسو پوه شئ که پوه نه شئ. نو فهم په تعریف د ارادي دا موقوف دی په مقدماتو متعدده او شتا باندې. یعنی مقصد می دا دی چې په ارادي پوهېدل څه ګپ نه دی. ګوري د ارادي او د خلق او د تقدیر مسله من اصعب المسائل، متکلمین ورته په مسلو کې مشکل ترین مسله وي. مونږ خو دې کې د مجبورۍ نه غږیږو چې دا بيدینان الله تعالی ته د کسب نسبت کې لګیا دي. قدرت د خدای تعالی صدور د شی من الله ممکن ګرځي. دې ته قدرت دې ته سوې لکه ماتوریدیان قدرت د باری تعالی ته سوې صفت مصححه وته وي، ځکه دا صحیح ګرځي صدور د مقدور د قادر تعالی جل جلاله نه. نو موږ دې ته سوایو صفت مصححه. قدرت ته ماتوریدیان سوې صفت مصححه، ځکه دا ممکن او صحیح ګرځي صدور د مقدور ان القادر تعالی جل جلاله. او دا میات ساته چې تعلق د قدرت الرب مع الزدين سواء، تعلق د قدرت د باری تعالی د زدين سره سوي دا برابر وي. یعنی په سبب د قدرت متعین کیږي فعل او ترک سمانا. نو تعلق د صفت د زدين سره برابر وي، کول پیدا کول او نه پیدا کول. تاسو پیږي کنه پیږي؟ معذور سړی چې همیشه ناس وي او په قیام باندې قادر نه وي، نو څوک دا نشي ویلی چې دی په جلوس قادر دی او په قیام قادر نه دی. نه، د قدرت تعلق د فعل او ترک د دواړو سره خبره باندې پیږي. اوس دا ته چې ناس دی کنه ته، نو ته په قیام باندې قادری. قیام ضد د جلوس دی کنه دی؟ نو د قدرت تعلق د زدین سره برابر وی. ګوره اوس هغه سړی چې اعرج دی یا زمین دی شل دی او دی بالکل په قیام باندې قادر نه دی او دی ناس دی، نو د ته قادر علی جلوس نشي ویلې، بلکې دی مجبور دی په دې جلوس. د قدرت تعلق د زدین سره برابر وی. دا چې څوک په قیام هم قادری او دی ناس دی، نو د ته قادر علی جلوس ویلې شي، ځکه دی د جلوس په ضد په قیام هم قادر دی. او چې دا څوک په قیام قادر نه دی او علی الدوام ناس دی، نو قادر علی الجلوس ورته نشي ویلې، بلکې دی مجبور دی په دې ناس باندې. دی خو ضد جلوس چې قیام دی هغه نشي کولی، نو دی په دې جلوس باندې سره مجبور دی.
نو تعلق د قدرت به د ضدین سره برابر وي او قدرت صفت مصححه ده عند الماتوریدیه. او دا به یو مثال زه پیش کوم ان شاء الله هغه کې درته بیانوم. او هر چې اراده ده نو اراده دا یو صفت مرجحه ده. ماتوریدیان ارادی ته څه وایي؟ صفت مرجحه. قدرت ته څه وایي؟ صفت مصححه. او ارادی ته څه وایي؟ صفت مرجحه. اوس دا سړی قادر دی په قیامم، عمدا سړی قادر دی په جلوسم، ذکر روح سړی دی کنه. اوس قدرت چراوالی نسبت ضدین ته برابرو، قیام او جلوس د دواړه کولای شي. خو د جلوس مختاره کړی دی. دا کار چا کړی؟ دا ارادي کړی دی. ذکر اراده صفت مرجحه دی. دی جلوس ته په قیام دا ترجیح چې ورکړي دا ارادي ورکړي. د اراده د جلوس وا د قیام نه وا. نو دا کار چې دی ناس دی، حالانکه قدرت خو په دواړو وو، په قیام او په جلوس هم. خو د جلوس کړي قیام نه دی کړي. نو چې کړي دی نو دا کار دا ترجیح چې دی جلوس ته ورکړي دا صفت د ارادي چې په دی حی کې دا کار د صفت د ارادي دی. ځکه شرع قید ملاوی چې دا اراده او مشیت دا عبارتان عن صفت فی الحی، دا یو صفت نه په دی حی کې توجب چې دا واجبی تخصیص احد المقدورین، تخصیص د احد المقدورین. د مقدور دواړو کنه قیامم جلوسم. خو جلوس ته تخصیص ورکړی دی فی احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبت القدرت الى الكل. ګوره که نسبت د قدرت کې دواړو ته دی، قیام تم صحیح دی او جلوس تم صحیح دی. نو اراده دغه شی دی چې دا صفت مرجحه دی، چې دا ترجیح ورکوي چاته؟ صدور د مقدور ته. په دې شان چې راتله کوي دا صفت مرجحه چې اراده ده په دې مقدور باندې هغه صفحې د وجود ته. نو دا ترجیح ورکوي وجود د شي ته په عدم د شي باندې. او ګوره دریم شی چې دی هغه پیژنې هغه تکوین دی. او تکوین د ماتوریدیانو په نسبت باندې صفت مستقله وو، او ګوره دا صفت مؤثره دی او دا تؤثر فی المقدور، په مقدور کې اثر کوي. د دې تکوین د تعلق د وجه نشي وجود ترازی. ګوره یاد ساته. او زه به یو مثال هم درکم د شرع قید دی شارحینو هغه دا مثال ورکړی دی. وی ګوره خدای تعالی په دې قادر دی، خدای تعالی په دې قادر دی چې عابد مولوی صاحب ته زوی ورکی، خسته ورکی، په دې قادر دی. زوی ورته ورکی بدرنګ ورته ورکی، په دې قادر دی. زوی ورته ورکی د شپې ورته ورکی، په دې قادر دی. زوی ورته ورکی د ورځې ورته ورکی. اوس د په نفس الامر کې په واقعا کې رښتیا زوی وشي او د ورځې وشي. نو قدرت د الله خو دې زدین وتا چې زوی ورته ورکی د شپې ورته ورکی، خسته ورته ورکی. زوی ورته ورکی خو د شپې ورته ورنکی، د ورځې ورته ورکی، د خسته زد بدرنګي ورته ورکی. نو قدرت د الله دواړو تعالی سوال. خو چې اوس په نفس الامر کې د زوی وشو، د ورځې وشو او خسته وشو، نو اوس سوال دا دی چې د شپې ورته ولې ورنکه، بدرنګي ورته ولې ورنکه؟ نو دا د الله د ارادې خبره وا. ځکه اراده صفت مرجحه دی. داغه ارادي وایا تعلق اونیو د زوی پیدا کولو سره، او بیا په صورت حسن کې چې خسته زوی ورته ورکوم. نو حاصل د خبرو دا شو چې یو صفت د قدرت دی، نو داغي خو تعلق د زدین سره برابرۍ. پوښولې کنه. دویم دی صفت اراده چې هغه ته صفت مرجحه وي. نو قدرت صفت مصححه دی، اراده صفت مرجحه دی، او تکوین صفت مؤثره دی. نو الله تعالی پیدا کون کې ذات دی، خلق او ایجاد کوي، کول والا او کسب والا نه دی. زما دې خبره باندې تاسو پوښوي کنه. او نه براس خود تکوین دا تعریف کړي دی چې هر چې تکوین دی صفت مؤثره، دا یو صفت مؤثره دی. من شانه ان يخرج المعدوم من العدم الى الوجود. صفت مؤثره نبراس حواله ده. دا یو صفت مؤثره دی. من شانه چې حال او شان ده دی ان يخرج المعدوم
چې دې روباسي معدوم لرا من العدم د عدمنا الى الوجود وجود ته. او تاسو به شرع قید ویلې می چې ګوره تکوین د ماتوریدیانو په نسبت باندې دا غیر د مکون نوي او عین مکون وی عند الاشعریه، دا ورکه بل اختلاف هم دي. ځکه که سوچو کې نو فعل ګوره د مفعول نه غیر وي، ضرب ګوره د مضروب نه غیر وي، عقل ګوره د ماکول نه غیر وي، نو تکوین به ګوره د مکون نه غیر وي. تکوین دا غیر دی د مکون نه، او دا د ماتوریدیانو مذهب دی. او شرع قید کې راغلی دي چې والتکوین وهو المعنى الذي، تکوین دا هغه معنی ده يعبر عنه چې د دې نه تعبیر کولی شي بالفعل یا بالفعل والخلق والتخلیق والایجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك. ګوره تکوین یو معنی ده، تعبیرات تینا جدا جدا کیږي. کله تینا تعبیر کیږي په فعل سره چې دی ورته فعل وي، او کله تینا تعبیر کیږي په خلق سره، کله په تخلیق سره، کله په ایجاد سره، کله په احداث سره، کله په اختراع سره، کله په انشاء سره ونحو ذلك راواله ورپسې داسې نور. ويفسر تفسیر بیانول شي د تکوین باخراج المعدوم من العدم الى الوجود. په اخراج د معدوم تکوین څه ته وایي؟ نو ګوره هغه فعل چې کنه چې دی فعل او دی ورته فعل وایي چې پاغه سره تعبیر کېږي د تکوین نه، ناغه کولو ته نه وایي، کېدو ته نه وایي. ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود. دغه فعل له او دغه ستا په نسبت فعل له او دغه تکوین دی. هلکه تاسو پوه شئ که پوه نه شئ. نو صفت التکوین اشعریه امر اضافي او اعتباری ګرځي، او موږ ماتوریدیان تکوین صفات حقیقیه او ذاتیه او سمانیه او ثبوتیه کې داخل ګڼو. عقل او نقل دواړه متفق دي په دې خبره چې الله تعالی خالق د عالم دی او الله تعالی مکون د عالم دی. نو دا خالق او مکون دا خو اسمان مشتقان، او د اسم مشتقی اطلاق چې په باری تعالی باندې وشي نو بدون د ثبوت د ماخذ د اشتقاق نه اطلاق د مشتقی په ذات الباری باندې محال وي. او د مکون او د خالق وایا ماخذ د اشتقاق، مبدا د اشتقاق خلق او تکوین دی. نو صفت د خلق او د تکوین باری تعالی ته څه دی؟ دا ثابت دی. دغه چې ته ورته فعل وي نو ګوره دا په معنی د خلق او د تکوین او د ایجاد راځي، او هغه د الله تعالی د پاره صفت دی. او تکوین څه ته وایي؟ اخراج د معدوم د عدم نه وجود ته، او ایجاد د معدوم د عدم نه وجود ته. نو دا پیدا کولو معنی شو، د کولو معنی غلطه ده، د کېدو معنی غلطه ده. نو الله نه د پیدا کېدو یقین او مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین، دا صحیح عقیده و. او دې بي دینانو تیر سره جوړ کړ قلب الموضوع وکړه. دا څوک دې سوې؟ نو الله تعالی خالق دی، کاسب نه دی. نو ورپاسه کنه نو کتو د ضرورت دی. نو الله تعالی پیدا کون کې دی، کون کې نه دی، خالق دی، کاسب نه دی. پوښتنه په دې خبره باندې زما. نو حاصل د خبرې دا شو چې افعال د بندګانو سوکو سوی. حاصل د خبرې دا دی چې افعال د بندګانو دا په دوه قسم دي. یو ته ویل شي افعال استراریه به اختیار افعال، لکه حرکت د مرتعش راواله، او حرکت د مرتعش دا خو دغه افعال مخلوق د خدای تعالی دی بل اتفاق، دې کې د بنده د پاره بالکل دخل نشته. سمجھته ته وي په دې مسله کې اختلاف دی چې افعال د بندګانو دا مخلوق د عبادت دی او که مخلوق د الله دی. قدری او معتزله مخلوق د عبادت غني کنه غني، واغي افعال اختیاریه یا د افعال په دوه قسم دي. شرقایت بتا سی ویلې هر چې افعال استراریه دي لکه حرکت د مرتعش د گزنی د لاس حرکت، دا ګور بل اتفاق مخلوق د باری تعالی دی.
د دې په صدور کې د بنده د پاره دخل نه وي. مونږ هم دا وایو چې بنده نه د نه کېدو یقین خو په کوم کې افعال اضطراریو کې پوه شو په خبره باندې کړه. او هر چې افعال اختیاریه دي نو دا جبریه او دا قدریه خو په دې کې کافر شوي دي کړه. جبریه د بنده د پاره افعال اختیاریه نه مني، وی ان لا فعل له اصلا، هغه اضطراریم نه مني اختیاریم نه مني، اصله چې ویلو دواړو نفي وک. هلکه تاسو پوه شئ. او افعال اختیاریه خو تاسو پیژنئ کنه چې د بنده په اختیار سره د بنده نه صادریږي، لکه کفر راواله، ایمان راواله، طاعت راواله، طاعت بیا عام دی، منځ راواله، روزه راواله، زکات راواله، حج راواله، طواف راواله، عمره راواله، استلام د حجر راواله وغیرہ وغیرہ، او معصیت راواله، معصیت هم بیا عام دی. نو دا ټول په افعال اختیاریو کې راځي. او محل د اختلاف چې زمون محل د اختلاف دی د بعض جماعتونو سره، محل د نزاع ناغه ګوره دغه افعال چې اختیاري دي. او پدې کې درې مذاهب دي. سو مذاهب دي په کې افعال اختیاریو کې، پدې کې درې مذاهب دي. نو یو ځول کې دي کې یو مذهب د جبریه دی. نو جبریه قائل دي په جبر د عبد، اختیار د عبد نفي کوي، کسب د نفي د عبد نفي کوي، اراده د عبد نفي کوي. پوه شئ. او د دې افعال اختیاریو په صدور کې جبریه د بنده د فعل دخل نه مني، او مخلوق نه دنه کېدو یقین، او حس نشي کوله، او سم نشي کوله، او دنه کېدو یقین مت نه ساتي. او دوی مذهب پدې کې د معتزله ودي. معتزله وی قدریان چې عبد او عباد دا موجودین او خالقین د خپل افعال اختیاریو په خپل دي. نعوذ بالله. دوی مذهب د معتزله ودي هغه سوی چې عبد موجود او خالق د خپل فعل اختیاري په خپل دي. نعوذ بالله. او مونږ وایو چې نه، افعال اختیاریه چې وجود ترازی نو دا په دوه قدرتونو سره وجود ترازی، چې یو قدرت د رب دی او بل قدرت د عبد دی. افعال اختیاریه چې وجود ترازی نو دا خپل وجود کې احتیاج لري ال القدرتین، دو قدرتونو ته، چې یو قدرت د رب تعالی دی او دویم قدرت د عبد دی. تاسو پوه شولې کنه. د فقه اکبر نه راوړي سا انتر شرح مواقف او مقاصد او تمهیدین پوری او داسې نور دل می کلام جو څومره کتب دي دی ټول دا ذکر کړی دي. شرقایت خو تاسو ویلې کنه وللعباد افعال اختیاریه یصابون بها ان كانت طاعه ويواقبون عليها ان كانت معصيه لا كما زعمت الجبريه انه لا فعل للعبد اصلا وان حركاته بمنزله حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل. شرقید مولا صاحب وی چې د بندګانو د پارا افعال اختیاریه شتا او ثواب ملاویږي، ثواب ورکول شي د عبادت ته په سبب د دې د افعال اختیاریو چې ایمان راوړې دي او طاعت کړي دي او عبادت کړي دي، په دې ورته ثواب ورکول شي ان کان طاعتن کطاعتی ويعاقبون عليها. او دا عباد معاقب دي په خپل افعال اختیاریو باندې کله ان كانت معصیتن کمعصیتن صادر شوی په خپل اختیار. لا دا سندا کما زعمت الجبریه چې څنګه جبریو ګمان کړي دي چې انه لا فعل للعبد اصلا، چې بنده نه دنه کېدو یقین، او بندہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سم نشی کولے، اور کرنے والا ذات صرف اللہ تعالی ہے. دا خبرې کوي کنه کوي. وان حرکاته، او دا خبره کوي چې حرکات د دې عبادو بمنزله حرکات الجمادات، دا په منزلي د حرکات د جماداتو دي. دی ګوره کله مثال او تمثيل له څور کوي، د قلم ور کوي، قلم راوالي او ګوره دې کې مخالفت نه واقع دی.
د مخلوق اختیار سلبي او بیا مخلوق ته اختیار ثابتي دا کاتب مخلوق دی کنه دی د دې حماقت ته وسوګوره نو په خپل غو مثال کې خدای تعالی راګيري نو د بنده مثال د قلم دی که کاتب روچت کې لیکل پې کوي خو کولی شي که کاتب روچت نه کې پروت دی لیکل نشي کولی نو کاتب خو مخلوق دی کنه ته خو د مخلوق هغه اختیار او کسب او اراده او فعل نفي کې او دلته بیا مخلوق ته نه فعل او اختیار ثابت دی تاسو پوښي په خبره باندې او کله کله مثال د ونې د پتی سره ورګي که هوا راغله او دا پاڼه خوځي خو خوځيږي او که هوا را نغله پاڼه نه خوځي بس نه خوځيږي ځوړند نو داسې الله چې څه کول غواړي په دې مخلوق دا کیږي الله چې څه غواړي هغه کیږي داسې نه و چې الله څه پیدا کول غواړي هغه پیدا کیږي الله چې څه کول په دې مخلوق غواړي هغه کیږي او مخلوق چې څه غواړي څه کول غواړي هغه نه کیږي نو دا خو د جبريو مزم دی کتابونو ذکر کړي دي نو تاسو اردو پښتو ته راوړولو او بیا دا ټټوان او دا د کرایې دا مولایان دم غلامان کړل هغه درته تعویلات کې او تاسو په عوام او خواص گمراه کوي ګرځي در په در خوري پسر دا خو د جبريو د مجبري محضی فرقی عقیده ده وان حرکاته بمنزله حرکات الجمادات لا قدرت عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل شرقید مولا سے فرمای چې دا باطل ده ولی باطل ده ولئن نفرق بالضروره بین حرکت البشت و حرکت الارتعاش بدیهی تور باندې مونږ فرق کو په دې دواړو حرکتونو کې چې یو حرکت د مختار دی حرکت د مختار څه دی لکه اوس زه مختار ما حرکتو کو لاس می کتاب په سیوګت کو دا می راواغست اوس د دې حرکت د مجبور سره چې مرتعش دی چې هغه غریب لاس خوځيږي بس داس یو ورچ نیولې دی په دې دواړو کې بالبداهت مونږ فرق کو کنه کولکه دې کې فرق بدیهی دی ونعلم شرقید مولا سوی مونږ پویګو ان الاولاد اړمبنه چې حرکت د بت شو چې حرکت د مختارو به اختیاري دا په اختیار د شوی دی دون ثانی دا حرکت د مرتعش دا اختیاري نه دی ولئن دواړو کې فرق دی نو چې فرق دی نو بنده ته اختیار په دیو کې شته کنه چې اختیار ورته ثابت کو د جبريو مذهب د منزل لاړې کلا نړۍ ولانه لو لم يكن للعبد فعل اصلا وی کچرتا د بنده د پاره فعل بالکل نه وي نه اختیاري او نه غیر اختیاري لما صح تکلیفه بیا غو مکلف کولم صحینو من الله عز وجل خو چې خدای تعالی دې مکلف کړي دي نو دې اختیار لري کنه س افعال اختیاریه د دشتا او دغه اختیار د وجه نه خدای تعالی دې مکلف کړي دي او بیا وی ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب الافعال بیا خو د افعال باندې ترتب د ثواب او د عقاب هم نه راتلو کې اختیار نه وي خو چې دا دې یو کار په خپل اختیارو کې او ترتب د ثواب پر راضي نو دا ترتب د ثواب دا دلیل د اختیار د بنده دی چې دې کولی شي او یا ترتب د عقاب چې د په فعل راضي نو دا دلیل د اختیار د دی چې په خپل اختیار د معصیت کړي دي ځکه خپل عقاب وته بیا ور کوي کنه او بیا وی چې ولا اسناد الافعال التي تقتضي سبقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة او بیا بدا منسوب کول مسند کول دا غفعال اغا فعال چې هغه سبق قصد او اختیار غواړي بیا بدا غي دا هغه فعل نسبت بده بنده ته په سبيله د حقیقت نه کېده حالانکه شوی دی مثلا صلى وكتب وصام دا اوس د څه افعال دي د دین اسناد بنده ته کیږي صلى فلان او دا د څه فعل له سابقیت د قصد د عبادت پر صلات باندې غواړي دی به قصد کوي د صلات دی به اختیار سره د صلات ادا کوي اختیار به سبق موجود وي نو ال د دې افعال او اسناد د بنده ته په سبيله د حقیقت باندې کیږي سینه خو د څه افعال چې هغه کې د بنده ته نسبت نه کیږي حقیقتا نه بنده ته نسبت نه کیږي لکه خلک وی طوال الغلام نو دې طوالت کې د غلام څخه دخل وو دا خو من الله واقع شوی دی تطویل لده وصد لونه بهر حال نو دی وجنه شرقید مولاوی والنصوص القطعیه تنتفي ذلك
او نصوص قطعیه چراوالی نو د دې معتزله دا خبره سکی دا منتفی ګرځي كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وغيره وغيره. نو دغه د شرع قید نو جبریه فرقه د اختیار د عبادنا د قدرت د عبادنا د ارادي د عبادنا د کسب د عبادنا د قصد د عبادنا د فعل د عبادنا د استطاعت د عبادنا د منکر دي او دغه تعبیرات د رزیلان په مختلفو بهانو ترانو صداګانو چلونو کې دا پیش کړي. استطاعت کوم تاسو ویلې کنه ما ته پرچو کې مراوسته چې استطاعت په دوه قسم دي. استطاعت په معنی د سلامتی د اسباب او د آلاتو چې دغه هغه مجازي معنی ده او دغه مدار د تکلیف هم دی په خبره باندې پوښ. او استطاعت په معنی د قدرت د عبد چې هغه سره وجود د فعل راځي او دغه معنی حقيقي ده. نو ګوره اراده د عبد مقدمي او اراده د باری تعالی سیده مؤخري. کله چې بنده د یو کار د کولو اراده وکړي شرع قید لیکلي دي فاذا اراد العبد الفعل کله چې بنده د کار د کولو اراده وکړي د کسب فيخلق الله فيه قدرة الفعل نو الله تعالی دا غینه پس اراده د خلق دا کار کوي. خبره باندې پوښي دغه قدرت دا غفل سکی هغه الله تعالی پکې پیدا کړي نو فعل موجود شي په دغه وخت کې. نو استطاعت ګوره دا مال فعل هم دی ښه استطاعت مال فعل راغلی دی او دا خلاف للمعتزله. پدې کې معتزله شرع قید لیکلي زموږ سره اختلاف کړی دی. دا مسله انتهایی پیچیده مسله ده. دا قرآن پدې پوېږي نه چې مشیت ستوي اراده ستوي اراده ارادي ست تعریفونه دي دغه خبره هم دي. مشیت ستوي مشیت الله تعالی تجلى الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدوم او اعدام الموجود. الکه تاسو پیږي کنه مشیت د الله تعالی تجلى الذات دا تجلى د ذات ده والعناية السابقة او تجلى د عنایت السابقه ده لإيجاد المعدوم د پاره د ایجاد د معدوم او یا د پاره د اعدام د موجود. پوښ یعنی مشیت او اراده په معنی د ایجاد د معدوم شو د موثره فی الخلق شو کنه. ایجاد د معدوم چې کوي یو شی نسوي او موجودی کی نو خلق نشو تخلیق نشو ایجاد نشو دا موثره فی الخلق ده. په دې باندې موږ حدیث هم پیش کوو د ترمذی او د بخاری. خو چون کې مخلوقه اراده او مشیت لري کنه لري نو دی وجه علماء په دواړو کې بیا فرق کوي. ښه اوس د ارادي چند تعریفات ځان سره ولیکي دا واسطه سو پکار شي. د شرع قید تعریف درته ما وکړو کونه کولکه وما عبارتان عن صفه في الحي توجب تخصيص احد المقدورين. خبره باندې پوښښ کنه یا تعبیر تی نداسم کولې شي لګ الفاظ بدل کا اسانه کا خیر دی. صفه توجب للحي حالا يقع منه الفعل ولا وجه دون وجه. صفتنا دا یو صفت دی توجب جدا پیدا کوي للحي حي لرا حالا دس حال يقع منه الفعل چې واقع کیږي دا غنه فعل على وجه دون وجه. لکه ما مثال لدر کو کنه چې خدای تعالی د پورس کې خپل ازوی ورکو د شپې وته ورنک دا د ارادي د الله تعالی خبره وکنه. د ترجیح چې غستل ورکه په بدرنګ باندې او ترجیح ورزل ورکه په شپه باندې نو خبره د ارادي وکنه. نو ارادوی د غشیته چې دا صفه توجب للحي حالا يقع منه الفعل ولا وجه دون وجه. تاسو پوښوي او چې دا تعریف کړي دي ميل يعقب اعتقاد النفع ميل يعقب اعتقاد النفي او چې دا تعریف کړي دي مطالبه القلب غذاء الروح من طيب النفس. ګوره ما درته ویل چې اراده او مشیت مشترک دی کنه الله تعالی اراده لري بنده اراده لري. اوس دا بعد تعریفونه د بنده د ارادي دي کنه دي. مطالبه القلب د خدای قلب شته
الله د اعضاؤنا پاک نه دي. مطالبه القلب غذاء الروح من طيب النفس. او چا ویلی چې اراده الاراده حب النفس عن مراداتها والاقبال على اوامر الله تعالى على اوامر الله تعالى والرضا. پوش او چا ویلی دي الاراده جمره من نار. الاراده جمره من نار المحبه في القلب من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة دواعي الحقيقة. التعریفات 17 نمبر صفحه کې ګورې دغه تعریف کړی دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. او دا سنورو کتابونو هم کړي چې سغې ته ورزم یو غد وخت غواړي. ډیر تعریفونه دی را دي شي وي. ایو کتاب در تخیم د غزان توالی دی مناسب هم نقل کړی دی. ها دلته پروت دی الدره الناجیه د عزت الله دیوبندی صاحب چې دا د العقیده الطحاویه دغه شرح یادېږي. او نور مطولات او مفصلات غټ کتابونو هغه بیا د تعریفونه د ارادي نقل کړي دی کړي دي. شرح عقیده الطحاویه د ابن ابي العز اغم اراده دو قسمونو ته ذکر کړی ده. خبره باندې پوښ نو دی په دې خبرو نه پوهیږي. ګورې ښه دا چې راټینګ کې دومره تپوس هم ته نه وکړه چې ته وایې چې هر څه خدای کوي مخلوق څه نشي کولی. نو ورته ووایې که نه ورته دا د عقیدي مسله ده که د عمل. که د عقیدي مسله وي د عقیدي تعریف راته وایې لږ بیان که بیا ته نه دا تپوس وکړه ته چې وایې چې مخلوق د الله د ارادې نه بغیر څه نشي کولی. اراده څه ته وایي؟ اراده او مشیت کې څه فرق دی؟ بیا راته وایه دا ووایه اراده تابع د امر ده او که د علم ده. اراده تابع د امر ده او که د علم ده. زمونږ په نس ګوره اراده دا تابع د علم ده او معتزله اراده تابع د امر ګڼي. اذان ته پیچیده مسله ده. خو بیا چې دته وی دا د عقیدی مسله ده نو عقیده به معنی معتقده راځي. عقیده څه تویدار ته وایي هي القضيه المقوله او چاویلی القضيه الماخوذه لا عن ضروره بل باستدلال وتقلید. نبراس 25 صفحه. پوښو په خبره. نو دغه دواړه قضیه کلیه چې دی پیش کوي چې هر څه خوده کوي موجبه کلیه ده کنه ده او مخلوق هیڅ نشي کولای سالبه کلیه ده کنه ده. نو دغه دواړه قضیه کلیه چې اوله پکې موجبه ده او ثانیه پکې سالبه ده د عقیدی مسله شو. او د عقیدی د ثبوت د پاره څنګه نس پکاري قطعی ثبوت قطعی الدلاله. نو کوم مولوی وی مولا سره عالمانه بحث وکا چې ما ته اوس پدې د سنس پیش کې پدې استا مخترع او بدعي غیر منقوله اپرون چې کوم خبري ما کړې وي اټول ورته رامعات کا پدې ما ته دا سنس پیش کا چې قطعی ثبوت قطعی الدلاله. عقیده سو شذونو نه ثابتېږي د سنس نه قران نه قطعی ثبوت قطعی الدلالت نه د سنت متواتره نه او د اجماع نه. په خبره باندې پوښ پدې کې قیاس نه چلیږي. پدې کې اقوال د علماء او مولیانو صاحبانو نه چلیږي. تایید کې پیش کولې شي تایید کې پیش کوا خو اثبات نه کیږي. ګورې ښا اثبات به کیږي د قران نه سنت متواتره نه او د اجماع نه. الکه تاسو خبره باندې پوښو ځکه خو نبراس والا فرمایي چې دا هغه قضیه ته ویلې شي چې ماخوذ وي د استدلال لا. القضیه الماخوذه لا عن ضروره بل باستدلال وتقلید. او یاد تقلید نه یعنی د انبیونا په سند صحیح او په نقل صحیح سره به ثابتي ښه. او دلته د دې په عقیده کې دواړه خبرې معلومې دي کنه دي. او ته اوس تمام مخکې ویلو چې اسلامي عقاید او تعادل علم کلام کتابونو د سره خبر کړي د سمعيات لکه دا موقوف علی السمع دي ځان نه شي ویلې دلیل پیش کوا نقل پیش کوا
مخکې درته ما ویلو که نه ویلي نو په عقیده کې عقل کار نه کوي ښه لکه د منیر شاکر غوندې چې هغه پکې عقل چلی نو اوس دی چې دا خبره کوي چې هر څه خدای کوي او دا د یفعل ما یشاء ترجمه ده کنه دا د فعل ترجمه شو کنه نو ګوره ما درته وضاحت وکړو کوونه کو چې د فعل نسبت الله تعالی ته مسموع من الشریعت دی مونږ ته انکار نه کوو الکه د فعل نسبت الله تعالی ته شوی کنه دی شوی مسموع دی کنه دی چې مسموع دی مونږ ته انکار نه کوو خو بیا خو د فعل معنی خو ګوره چې علم کلام سوی چې کله دا فعل منسوب الی الله چې څه معنی ورکي دا د خلق ورکي د فعل ترجمه په خلق سره شوی دا او دام زده کوي خلق اخص مطلق دی خلق څه دی اخص مطلق دی ځکه چې یو خلق دی او بل ابداع ده او نسبت د دواړو په درمیان کې د عام او خاص مطلق دی زما په لاس کې ګوره تعریفات د جرجانی دی ښه تعریفات د چا دی تعریفات د جرجانی دی صفحه نمبر ځان سره ولیکئ 11 نمبر صفحه الابداع ایجاد الشیء من لا شیء پیدا کول د یو شی نه د یو شی نه بدیع السماوات چې راځي نو ابداع ایجاد الشیء من لا شیء وقیل ویل شی ویلی الابداع تاسیس الشیء عن الشیء او یو خلق دی نو خلق ایجاد شیء من شیء قال الله تعالی الله تعالی د ابداع باره کې فرمای بدیع السماوات والارض سوره بقره 117 او سوره نحل سلورم کې وای خلق الانسان نو جرجانی وای والابداع اعم من الخلق ابداع عام مطلق دی او خلق اخص مطلق دی ولذا قال دی وجن الله تعالی فرمای بدیع السماوات والارض سم مټیریل نو سنمونه نو مثال سابق مخکینو نګور ایجاد د شیخ من لا شی نو دغه بدی شو وقال خلق الانسان ولم يقل بدع الانسان الګ تاسو پوښی په خبره باندې کنه نو سمې درته ویل چې خلق اخص مطلق دی او ابداع صدا اعم مطلق دی دې کې دغه فرقونه دي ګوري راغلي دي نو ما د دل چې دی راګیر شي دي ته بیا ارادي میادي شي بیا ورته فعل میاد شي او بیا دومره جاهلان دی پوېږي نه چې فعل د خدای تعالی باره کې مستعمل شي نو دا سمانه ورکي بیا ورکې دي چاندي چې کما یلیق بشانه اما فوق الاسباب امور مراد دی هغه خدای تعالی کې هر څه خدای تعالی کې او مخلوق سن شي کولای د الله د ارادې نه بغیر نشي کولای داغه جوابونه موږ پرون کړی دی بیا نه معاد کوم درته او کله کله داسې وای ویزو وایما چې هغه دی والوتو نو دینه د سال وتل مراد دی چې د چا د شان سره الوتل خاص ولایقي کنه په دې کې خو انسان داخل نه دی والوتو خو مرغه یادو مکنه نو زویم چرس الله کوي نو چې کوم دغه شان سره خای او لایق دی او خاص دی خو هغه ته مراد دی کنه توس دی تو ګورخه اول جواب ورته دا ورکخه پرونم درته مو وی کنه چې ګوره توجید قول بما لا يرد وقيله مکوا اهل البيت ادرا بما في البيت پوښولې انسان یزمت کاراس کې تاسو لیکلي چې ناس تکي الله ناس تکي خطبات طارق جمیل لیکلي میک اپ کوي او خطبات طارق جمیل لیکلي الیاس ته پیغامات را لیږي خدای دغه کوي او د لیکلي د خپل چهرې نور د هورانو په مخ باندې اچي او امکان کذب مسله هم دی قیل لیکنه نو ورسه خدای کوي خدای نه دروغ امکان شته دروغ هم وي نعوذ بالله دک خبره تاسو لیکلي دي او مخلوق سره شي کوله تقیت الایمان مونږه پیش کو چې د چا نامه محمد علی وی هغه هیڅ اختیار نه لري سم نشي کوله شفاعت انکار او نفي پکې لازم وي دغه معنی مراد دي دا نه چې الله تعالی د شان سره کم لای کی او کوم هغه پوره مختص فعال دي هغه زمونږه مراد دي یو خو دې پدې کې نیت او مراد هغه چلیږي نه صریحي الفاظ دي دې کې نیت ته ضرورت دي
او بل دا ته چې د کارغانو د مارغانو مثال ورکی ولې تا قران نه دی لوستلی ته چې وال وته او ست مراد دي نو مارغان ته مراد انسان پکې داخل نه دي بیا به چې ارسه خدای کوي نو ما فوق الاسباب امور ته نه مراد دي او دا نور خبره ته مراد نه چې موږ پسې وی تړي نو دا خدای تعالی ته مثال ذکر کو که ذکر نه کولګ او قران سو لا تضربوا لله الامثال ما ته خوای په ډیرو مسلو کې چې اخباري احاد په عقیده کې نه چلیږي نو ستا ورکه اوس د امثله او مثالونو څنګه چلیږي الګ په عقیده کې مثال چلیږي اوس ورکه د مرغانو مثال ورکه لګي دی ښا ځان سرول کې عقیده طحاویہ 120 صفحه شرح عقیده طحاویہ 120 صفحه او صفحه نمبر 144 من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر چا چې د الله تعالی تشبیه د یو شی د مخلوق سره ورکړي کافر شو الکه دې تشبیه او تمثيل مرغانو سره ورکړي کنه والوته وی زماته نسوک مراد دي امدغه الدره الناجيه صفحه نمبر 127 هغه کې وی والحاصل حاصل خبره ده انه لا يقاس الغائب بالشاهد قیاس د غایب په شاهد باندې نه کیږي لا سیم الخالق بالمخلوق قیاس د خالق په مخلوق باندې وسنګو کې دا کفر دی ودی وجنه ویلې شوی دی ولذا قیل لا يقاس الملوك بالحدادين بادشاہان څوک په لوارانو باندې نه قیاس کوي او ته خدای تعالی راواله په کارغانو ته پوسانو باندې راته قیاس کوا ویزوې مچوال وته ویسته نه مراد دی الوتل چا پوری وی خاص دی دا مثالونه بیا دا زنادقه ورته پیش کړي بلکې دی د مخلوق د کسب او د فعل د نفي د پاره صراحتن د خالق تشبیه د مخلوق سره ور کوي ښه ولې د کلم او د کاتب مثال دی نه پیش کړي چې نفي د فعل د ابد نه کوي نو تشبیه د خالق دلته چا سره ور کوي د مخلوق سره ور کوي او من شبه الله بخلقه فقط کفر دی کنه دی مشبهه فرقه شو کنه شو او یوازې دا نه و بیانو کوم دا غم دی ګورېخه په نفي د معجزات اختیاریو کې د انبیو د اختیار او د اراده نفي چې رستمی ور کړی دا نو دغه د جبريو مثال د قلم او د کاتب په تبیان رستمی کې دا د خرم دا مثال ور کړی دی په خبره باندې پیږي دا تشبیه دم ور کړی دا نو دی چې دا خبره کوي چې مخلوق سن شي کولای هر څه خدای تعالی کوي او بیا وی چې ما فوق الاسباب هر څه الله تعالی کوي او مخلوق ما تحت الاسباب کولای شي ما فوق الاسباب نشي کولای زمونږ دا مقصد دی نو موږ د دین په دې مسله کې یو سوال کوو زمونږ د سوال دوه شق دي ښه اول شق دا دی چې د کولو نه مراد په دواړو قضیتینو کې ستاسو سدي چې تاسو وایي چې ما فوق الاسباب هر څه الله کوي او ما فوق الاسباب مخلوق هیڅ نشي کولای د دې کول نه مراد تاسو په دې دواړو قضیتینو کې سدي دا چې تاسو ته نه کوم پیدا کولم ته مراد دی او که کولم ته مراد دی یعنی خلقم ته مراد دی که کسبم ته نه مراد دی نو که چرته خلق پیدا کول مرادی نو بیا دا تخصیص الله تعالی پوری د ما فوق الاسباب امور فقط ولې کوي خبره باندې پیږي کنه او دا ما تحت الاسباب امور مخلوق ته ولې حواله کوي ایا دا د قدریه وقیده نشو ته خو چې ما تحت الاسباب مخلوق کولای شي ما فوق الاسباب نشي کولای نو کدی دواړو قضیو کې خلق ته ناخلي نو ولې دا مخلوق ما تحت الاسباب امور پیدا کولی شي خبره باندې پیږي کنه دا خو د قدریو مذهب دی اغي انسان د خپل افعال اختیاریو په خپل خالق ګڼي نو او دا غي عقیده سوا د مجوس د عقیده مرادفه وکنه و نو د دې تبلیغي جماعت د ریونډي جماعت د جبري جماعت عقیده د مجوس د قدریو د عقیده څه شو هغه موافقه شو او قدریه په نس د حدیث مجوس د دې امت دي کنه دي القدریه مجوس هذه الامه دا مجوسیان
او خلک ورته بزرګان وي. او کدی دواړو قضیو کې مراد د دې کولو نه وایا کچرته کسب شي دویم شق تبرش نو دا بیا کفر دی، ځکه چې دا توهین د الوهیت او توهین د الوهیت دی او قلب الموضوع لازم شي، ځکه الله تعالی ته کاسب ویلو کو نه ویلو، هغه ته کسب ثابت کو که ثابت نه کو، او الله خالق دی. الکه تاسو پونه شوي هر څه الله کوي، مقصد دی وسه دی چې ما فوق الاسباب کارونه ټول خدای تعالی کوي، او ما مخلوق سره نشي کولای، ما فوق الاسباب نشي کولای، ما تحت الاسباب کولای شي. وشتاب دو قضیې دی پیش دي. په دې دواړو قضیو کې د کولو نه چر څه خدای کوي، خلق لیکه کسب خلی کوي، دواړو کې خلق خلم نو مخلوق ته په دې کې خلق ثابتي کې کنه ما تحت الاسباب کې په خبره باندې پوښښ لیکنه، او دغه د قدریه عقیده وکنه وا کوي دواړو کې کسب خلم، الله ته د کسب نسبت کو نه کو، او کوي چې یو کې خلق خلم بل کې کسب خلم، خود دسه وای چې الله سره پیدا کوي مخلوق سره کوي کنه، خو ما تر اغلی بیا کنه والکه پوښښ کې پوه نه شوي. نو دې دواړو قضیو کې به نه د استفسار کې دواړو